اولاد تربیت چې کوم دا ډیر زیات لازم دی. دا کوم آیتونه چې موږ ولوستل په دې کې الله رب العالمین فرمایي چې خلکو قوا انفسکم، تاسو خپل ځانونه بچ کړئ، واهلیکم نار، او خپل اهل او خپل بچی دا اور نه بچ کړئ. خپل بچی دا څنګه تاسو اور نه بچ کوئ؟ داغي تربیت کول ضروری دي چې د اولاد سره تربیت وکړي. ځکه اولاد تربیت چې نه په غلطه لار باندې وځي، چې کله په غلطه لار باندې ځي نو ظاهر خبره چې هغه د جهنم د داخلي دلو ذرایع دي، بیا به جهنم ته ځي او د اور نه بچ نشو. د دې وجنه د ټولو نه اولنې تربیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ روایت ته چې د ټولو نه اول چې ستا بچی کله وشي نو هغه له بهترین نوم کېده. ابو موسی اشعری رضی الله عنه فرمایي چې زما بچی کله پیدا شو نو ما نبی علیہ الصلوۃ والسلام تراول، نبی علیہ السلام هغه فسماه ابراهیم، نبی علیہ السلام علی ابراهیم نوم کې خود، او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فحنکه بتمرة ودعا له بالبرکتی. نبی علیہ السلام کجور راوغسل په خپل خله کې وچوفله او بیا چې د ماشوم له خله کې ورکېدا د دې لپاره چې دا نیک شي، او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د برکت دعا هغه له وکړه. هدي وجنه سنت طریقه دار چې کله بچي ماشوم پیدا شي نو په کار چې ستا په معاشره کې یو نیک سړی دی، عالم دی، ستار جماعت امام دی او نیک صالح انسان دی، په کار چې هغه ته تسیز وېسه او په خله کې وجوي بیا ماشوم له په خله کې ورکې نو دا انسان به هم نیک او صالح انسان. نو دا سنت طریقه په کار چې دا منګه دا اول نه راغی اهتمام وکړو. دویم دا چې هغه نیک او خنوم کې خودل. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې تسمو باسماء الانبیاء، تاسو خپل بچوله د انبیاء نومونه ږدئ، ځکه د اسم په مسما باندې اثرې ته چې چاله کم نوم کې کېده دا قانون په دې باندې اثرې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمایل چې واحب الاسماء الی الله عبد الله و عبد الرحمن، الله ته بهترین نومونه چې کوم دی الله ته خوښ نومونه هغه عبد الله عبد الرحمن دي. عبد الله معنی چې د الله بنده، د عبد الرحمن معنی چې د رحمان بنده، چې د رحمان د الله بنده شي زاره خبر چې هغه د الله بندگی کوي، په دې وجه باندې بهترین نومونه دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې رښتینی نومونه د الله په نسبت باندې حارث دی او بل حمام دی، او د الله په نسبت باندې ناخوخه نومونه اقبهها قبیح نومونه چې کوم دي نو هغه مرد او حرب دی. ذکر حرب معنی د جنگ او د مرد معنی د تاریخ، نو چې جنگ او تاریخ نوم دی ولکه خو نو بیا جنگي بیا به جګړې، او چې تاریخ نوم دی ورکه خو نو چې په ور نوځي دای کې کار به جګړې بیا وسلوخي پلت وینو یا ماشومان سره جګړه کوي شین شاړې وي بیا. و دې وجنه خنوم چې کوم نه د خپل بچی له خودل در بچی حق دی په مور پلار باندې. او هر ماشوم چې کوم نه ګوره دا مسلمان پیدا کیږي، خو بیا مور پلار چې کوم نه هغه د هغه نه يهودي جوړي یا تی نصراني جوړي یا تی بل څه جوړي. نبی اسلام فرمایي چې کل مولود یولد علی الفطره ووالداه یهودانه او ینصرانه او یمجزانه، هر بنده چې کوم نه دا په فطرت اسلام باندې پیدا کیږي، خو هغه مور پلار راولګي یا تی يهودي جوړ کی یا تی نصراني جوړ کی یا تی مجوسی جوړ کی. مطلب دا چې ګوره ماشوم چې کوم نه د فطرت کې الله اسلامي خو دره، خو که هغه مور پلار تعلیم یافتای، هغه مور پلار تربیت یافتای نو خپل بچا قشان هغه تربیت کوي. خو که مور پلار سیګریټیانی، نسواریانی، چرسیانی، بنګیانی، لوپرانی مونږ نه کوي، زکات روزه نه پیژني او جمعات ته نه ځي، ظاهر خبر چې بچم دا په عادت باندې داغه په عادت باندې روانيږي. او دا تاسو تجربه وکړئ، ګوره کوم مور پلار چې مونږ کوي، کوم مور چې مونږ کوي دا ماشوم چې کله لګلم په ګرځېدو باندې عادت شي نو په مسله باندې مور پلار سکته پورته کیږي، پوهیږي نه خاصه کته پورته وسکیږي. پلار چې کله جمعات ته ځي نو به رواني وای بابا زر سره جمعات ته ځم، ابو جمعات کې وسوالالي په مونږ کې وسکته پورته کیږي. نو ګوره د دې نه مته ظاهر پته ولګی دا چې د مور پلار په لار باندې بچی روانيږي. نو دیو جنا دا پته مولګی دا چې د دې زنانه سره نکاح کول پکاري چې هغه نیک زنانه. نبی رسول الله فرمایي چې زنانه سره څو حیثیتونه باندې نکاح کیږي، خو تاسو د مال په وجه باندې، د حسب او د نسب په وجه باندې، د خاندان په وجه باندې، خو تاسو باید کې غوړواله هغه زنانه لور کوي چې هغه دیندار زنانه، ځکه هغه بیا سره بچو هغه دینی تربیت وکړي، د دین په لار به روانه. او په دې کې بیا بهترین تربیت او لوی څه چې کم دندار زنانه وده. هدیو جن نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې خیر النساء رکبن الابل صالح نساء قریش، بهترین زنانه په عربو کې بهترین زنانه چې کم دین در قریش زنانه دي. ولی ځکه چې احنا والا ولدن فی صغره در خپل بچو سره ماشومال باندې ډیر زیاته مینه کوي، مینه ول ور کوي.
وارعاه علی زوج فی ذات یده، او کله د خاوند چې کم مال او دولت ته کور دی د هغې حفاظت دا ډېر په ښه طریقه باندې کوي. نو لوی کردار د بچي په تربیت کې دا مور دی، ځکه مور چې کم دا 24 غنټې په کور کې او بچی د مخې ته، نو که دغه بچی په غلطه لار ځي دا ورته وایي چې بچی دا کار مه کوه، نو دغه بچی هغه تربیت اخلي. ورې موږ وایو چې لکه دا ماشوم په دې خبره باندې نه پوهېږي. دا کم صوفیا خلک چې کم دي نو هغه دا هم وایي چې د کم زنانه په حمل باندې کم بچی، نو پکار چې دا زنانه بدې ردې خبرې نه کوي، پکار چې دا زنانه غیبت نه کوي، غلطې خبرې نه کوي، ځکه په دغه حمل کې په دې بچي باندې هغې اثر کېږي. او کله چې زنانه حملي او دا تلاوت ډېر زیات کوي، ذکر او اذکار ډېر زیات کوي، دغه بچی چې کم دی نو په هغه چې پیدا شي دغه شانتې به نیکي څنګه چې دا مور نه کوي. دې ډېر زیات اثر یې د مور پلار په کردار باندې. او نبی علیه الصلاة والسلام د دغه وجې نه فرمایي چې کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیته، هر یو به تاسو کې شپونکی دی، ذمه دار دی، او د هر یو نه به د هغه د ماتحت باره کې تپوس کېږي. نو مور او پلار چې کوم دی دنه به د بچو باره کې تپوس کېږي چې تا د خپل بچو څنګه تربیت کړی دی، د هغې د دیني تربیت دې کړی دی او که نه دی کړی. او نبی علیه صلات وسلام د هغې فضیلت هم بیانوي چې کله یو انسان د خپلو بچو تربیت کوي، خصوصا د لوڼو تربیت، نارینهو تربیت باندې بیا هم خلک توجه ورکوي، خو د لوڼو په تربیت باندې زیات خلک توجه نه ورکوي، او دې ډېر زیات اجر دی. نبی علیه صلات وسلام عایشه رضی الله عنها فرمایي چې یو ځل یو زنانه راله ماته او 2 لوڼه اوسه ورسره وې، او د هغې لپاره سوال کوه، کونډه وه، د یتیمانې جنکۍ اوسه ورسره وې. زما سره نور څه نه، خو ما وله کجوره ورکړه، یوه کجوره وه. دا کجوره چې ما کله ورکړه نو هغې نیمه کړه، یوه یې د یوې لور له ورکړه، یوه یې یوې لور له ورکړه، او دا بله یې د بلې لور له ورکړه، او ځان ته هېڅ هم ونه خوړه، دغه بچو له ورکړه. وایي په دې کې نبی علیه صلات وسلام راغی، نو ما ورته دا قصه وکړه، ما له هغې خبر ورکړه. نبی علیه السلام وفرمایل چې من ابتلي من هذه البنات بشيء فاحسن الیهن کن له سترا من النار. څوک چې داسې په یو داسې امتحان کې راغی چې لوڼه ورته پاتې شوې او دې ښه تربیت وکړو، دیني تربیت یې وکړو، د هغې سره احسان وکړو، نبی علیه السلام فرمایل چې دا به د ده لپاره پرده یې د جهنم نه، د جهنم او دې په مابین کې به دا لوڼه پرده یي، دا به جهنم ته نه داخلېږي. څومره لوی فضیلت نبی علیه صلات وسلام د هغې لپاره دا ذکر کړو. او د بچو اولنی تربیت چې کوم دی نو دا لمونځ تربیت دی. نبی علیه صلات وسلام فرمایي چې کله ستاسو بچي 7 کالو ته ورسېږي نو تاسو هغې ته لمونځ حکم کوئ، او چې کله 10 کالو ته ورسېږي لمونځ نه کوي نو بیا یې وهئ، لږه سزا م وله ورکوئ. اولنی تربیت چې کوم دی دا په عباداتو کې لمانځه دی چې خپل بچی هم په مانځه باندې راواړو. نن سبا زمونږ په دې سیزونو کې ډېر زیاته سستي ده، زمونږ بچي دا رسار پراته وي، د غرمې پورې پراته وي، موږ یې نه راښخو، یاره ځوانان دي، خوب یې غالب دی. نو دغه بچی چې بیا غټ شي بیا نه مور پلار قدر پیژني، نه د الله حق پیژني، نه د معاشرې حق پیژني، هغه بیا بګاړ والا بچی. او موږ بیا ګیله کوو چې یاره بچی مې دی او زما تابعداري نه کوي. څه تابعداري به وکړي چې ستا د هغې په تربیت باندې هېڅ تاسې توجه نه ده ورکړ. دغه شانتې د هغې د خوراک تربیت، دا یو حدیث دی، عمر ابن ابي سلمه رضی الله عنه ماشوم دی، دی وایي چې زه د نبی علیه صلات وسلام په تربیت کې وم، د نبی علیه صلات وسلام خوا ته ناست وم، خوراک مې کاوه، زما له لاسه به یې کاسه کې خوا دې خوا ته، کله به یو ځای ته او کله بل ځای ته. وایي نبی علیه السلام راته وویل چې یا غلام سم الله وکل بیمینک وکل مما یلیک. ای بچیا د ټول نه اول خدا کوه چې کله خوراک ته کښېنې نو بسم الله کوه، او دویم دا کار کوه چې په ښی لاس باندې خوراک کوه، او دریم دا چې د خپلې مخې نه خوراک کوه. نبی علیه السلام تربیت وکړو. په دې وجه باندې کله چې موږ روټۍ ته ناست وو پکار چې موږ د خپل بچي تربیت وکړو چې بچیا بسم الله کوه، په ښی لاس خوراک کوه، او د خپلې مخې نه خوراک کوه. دا چې بیا کله په غټه مجمع کې ناستي، په یو لوی مجلس کې ناستي او دا په ښه طریقه باندې خوراک کوي، خلک وایي چې لکه مور پلار ډېر ښه خلک دي، ګوره ښه د خپل بچي له ډېر ښه تربیت ورکړلی. نو دغه بچی چې بیا لوی شي دا زموږ لپاره د سکون ذریعه. بیا دغه شان د حرامونه، د هغې د حرامونه یرول. یو ځل نبی علیه صلات وسلام ابو هریره رضی الله عنه فرمایي چې حسن رضی الله تعالی عنه د نبی علیه السلام څه و، د نبی علیه السلام د لور د طرفه نوسی و. نو دې د صدقې څه کجورې، د زکات کجورې، د هغې نه یو کجور راوایسته په خوله کې ور واچوله. نبی علیه السلام ته کخ کخ توکه مه خوره، تا ته پته نه ده چې په موږ باندې صدقې او د زکات څیز حرام دی په اهل بیت باندې، لهذا دا مه خوره. په دې وجې نه چې کله بچی څه حرام څیز یو څیز یې کور ته راوړ، پردي غذا نه شو کولی، غذا ور سره دی، ستا خپل غذا نشته دی، د وږو دور دی، وږ یې راوړه کور ته، وږ یې خوري، ته دې دا تپوس وکړه بچي راوږي کوم ځای نه راوړه، دا چا درکړه؟
دا غوزان له کوم ځای نه راوړل کدا د چا وشو کول تپوس تی وکا کدا پردي شو کولی ته وای بچي دا حرام دي دې نه ځان وساته نو لہذا چې کله موږ د بچو دسی تربیت وکړو نو دا زموږ استاد لپاره سکون ذریعہ دا زموږ استاد لپاره خوشحالي ذریعہ او دا چې کله غټ شي زموږ استاد د فخر ذریعہ وي زموږ استاد دا د عزت سر چې کوم نن دا باغ چت ساتي خو کومه تربیت ونکو نن انډرا پټه کوم چې بچي خدي وکمړه خیر د ماشوم دی نن پردي غزان نه وړو خیر د مړ ماشوم دی څه مسله نشته حرام چیز او خور ما چې خیر د مړ بیا مکو د نه یو سپېړم ولا ورکا تربیت وکا چې سبا ستاره پاره د حرامو د غټلو ذریعہ نه سبا ستاره پاره د شرم ذریعہ نه او د سکون او د خوشحالي د سوکالۍ ذریعہ ستاره پاره لہذا په دې باندې ډیر زیات خیال ساته پکاند دا دوه خبري چې یو د خاون او د خزي په مابین کې خط تعلقات او دویم دا چې د بچو خط تربیت د اصلاح د خاندان لپاره بنیادی قاعده بنیاد ده کله چې موږ اساسو تعلقات خي بچي زموږ اساس تربیت یافتي د بچو سره زموږ خط تعلقات د مینې محبت تعلقي بیا معاشره ټیکيږي بیا خاندان ټیکي او خاندان سره معاشره ټیکيږي او شان زموږ خوشاله ژوندۍ وي بیا ټول ټیکيږي د مشر قدر بچو ته وخایا د استاد قدر وته وخایا د جماعت قدر وته وخایا د مشرانو د رشتہ دارانو د مور پلار د مشرانو رونو دا وته وخایا په کشرانو باندې شفقت وته وخایا نو لہذا بیا